د ترهګرۍ خلاف جنگ کې د خیبر پښتونخوا پولیسو 1502 ځوانانو او افسرانو قرباني ورکړې. د شهیدانو په دې قافله کې 15 شهیدان د بونیر ضلع هم شامل دي، چا چې د قوم د روښانه مستقبل لپاره د خپل خال قرباني ورکړې. د بونیر پولیس په 15 شهیدانو کې هډ کانسټیبل جانزاده په کال 1972 کې د تحصیل مندن په مانجار کلي کې د حضرت عمر کاکا په کور کې پیدا شو. په کال 1991 کې د سپاهي په پوسټ د بونیر پولیس حصه شو او په کال 2009 کې په کلیل راجګلې کندو کې د اپریشن په موقع شهادت په نصیب شو. زه چې اوس په کوم ځای کې تعینات یم په توتالی تاڼه کې، نو زما والد صاحب چې دی نو هغه په دغه تاڼه کې تقریبا 11-12 کاله ایستي دي. نو زه اوس په هغه ځای باندې زما هم ډیوټي ده. نو زه چې کله کور ته راشم نو لکه د هغه کمی موږ ته محسوسیږي. یاره جی بس موږ خو به هغه په خپله هم داسې په دې خپل خپلوانو ګرځولو او دا خبره به یې هم راته کوله چې که زه سبا د ژوند هېڅ پته نه لګي، که زه سبا نه یم نو لکه چې تاسو بیا په خپل خپلوانو باندې ګرځئ. او حقیقت و چې هغه کله وفات شو نو د هغه دغه چې دی نو خپل خپلوان چې دي نو هغه موږ د هغه په سر باندې وپېژندو او هغه سره ځو راځو. جانزاده شهید په 8 اپریل 2009 کې په خپل ابایي کلي مانجار کې د سرکاري اعزاز سره خاورو ته وسپارل شو. د شهادت وروسته حکومت پاکستان د جانزاده شهید خاندان ته د هغه د اعلی خدماتو او د قربانۍ په سله کې د شجاعت تمغه او 10 لک روپۍ انعام ورکړو. دا جانزاده زما ملګری و او ګلاسبیلو مې هم و، ګاونډي مې هم و، کلیواله مې هم و او دا 1 نمبر ډېر ښه سړی و. لکه هغه چې کوم دی نو دا د 9 کال دی تقریبا چې هغه د دې دنیا نه تللی دی. نو یقین وکړه لکه مونږ ما پرېږده وایي دی خو ګلاسبیل ما لکه دا کلی نه دی، دا کلی په هغه پسې خبرې دا کلی. د بونیر پولیسو محکمې د شهید جانزاده مشر زوی فرحان عادل د پلار په ځای د پروفیشنل اسسټنټ سب انسپکټر PASI په پوسټ برتي کو. فرحان عادل په کال 2018 کې د پولیس ټریننګ سنټر هنګونه د PSI ټریننګ مکمل کو او په ښه کارکردګۍ د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا محمود خان او IGP صلاح الدین مسعود نه د بیسټ پریډ ایوارډ او 10,000 روپۍ انعام ترلاسه کړو. د کلکو حوصلو خاوند PSI فرحان عادل وایي چې د پلار په شهادت ورته فخر دی او که چېرته هم کړکېچن حالات راغلل نو زه به هم د قربانۍ نه مخ نه اړوم. زموږ دپاره دا د فخر خبره ده چې زما والد صاحب د خپل ملک دپاره د خپل ضلع د امن امان د برقرار ساتلو دپاره خپله قرباني ورکړې ده. انشاءالله که داسې قسمه نور څه حالات راشي نو زه اوس د هغه په ځای باندې چې دی نو PSI برتي شوی یم او که داسې څه حالات راشي انشاءالله چې موږ به ترې مخ نه اړو، د دې ملک او د دې خپلې ضلع د دغه دپاره به موږ هم قرباني ورکوو انشاءالله. د 15 تنانو د قربانۍ باوجود هم د بونیر پولیس جذبه د لیدو قابل ده چې هر یو کس یې شهادت ته تیار دی. عمران بونیری، ریډیو بونیر، مانجار، مندن.